د سبق او د دورې مقصود او نیت دی الله رب العزت دې د غصور عزیز مونږ او تاسو لپاره د صحت او د برکت وګرځي او د ورځو کې د الله پاک مونږ او تاسو ته د قران فهم نصیب وګرځي ورونو مونږ او تاسو ټول عمر د فنونو پس د کولو کې من مصروف یو وخت تیرو د فنونو کې چې کوم کتابونه مونږ وایو نو د هغه کتاب مونږ او تاسو مختلف آلات پیدا د ترکیب د پاره شرح ګورو چې چای ترکیب کړي سوال او د جواب په نومي شرح ګورو چا ورلا د تشریح کړي دا چې هغه د انقیل فقلنا په شکل دغه کتاب داسې شرح ګورو چې هغه د کتاب اغراض بیانوي خو دغه کتاب د مختلفو اړخونو شروح پیدا کوو دا ګورو ډېر زمون طلبه ملګري هغه شروح بیا ګوري په ډېر محنت سره سبا یې سترګې سرې وي خوب یې نه کړی لیکن خپل کتاب څنګه چې د بنده د کتاب د حل دپاره موږ او تاسو دومره زور اچو نو ورته یاد ولرئ د الله د کتاب د حل دپاره د دې نه زیات ضرورت دی موږ او دا هر چاته دی زمان دی اکابرو کے ہندوستان کی شان ورشا کشمیری سے با دا رمضان کے دا قرآن کریم تلاوت کولو او شواروز کی بھی یو پار تلاوت کو او شواروز کی چې یو پاره تلاوت به کوو نو د سره به قلم مو د سره به کاپی مو دغه شواروز کې د پاری تلاوت یوازې تلاوت نو بلکې دې تلاوت کې چې د تبکم زیخ کارا کېدو د وضاحت د اغازه او د ګرانوالي اغازه وسره تشریح لیکلا او د تدبر او د سوچ په شکل تلاوت کول کله اعرابي سوچ کول کله یو آیات د الفاظ او معنا آسانه انسان ته یادې خو د دې آیات نه انسان ته داسې د اعراب په شکل څه معلوم شي چې د آیات غرض دا نه قرآن کریم کې الله وایي وآتینا الثمود ناقة مبصرة خدای وایي موږ خو دې ثمودیانو ته اوښه ورکړله مبصرة نو دې ته انسان ته دا راولاړېږي چې د مبصرتن معنا دا ده مطلب یې دا دی چې الله دې خلکو له اوښه ورکړله دغه اوښه بنا وړانده نه وه دا اوښه بلکل ړنده نه وه بنا وه او حقیقت ټیک هم ده چې دغه اوښه ړنده نه وه چا هم نه دي ویلي چې دا اوښه ړنده وه دا غرض ټیک دی خو د دې آیات دغه مطلب نه دی الحمدلله پاک دی الله په وخی هغه به ویلې او یو سړی نو هغه به د پنج کتاب د یو شعر معنا کوله نگاه دار مارا زراح خطا خطا در گزار و ثوابم نما یو مار می ولیدو
په دې مال باندې ما گزار وکړو خو ما خطا کړ چې کله دې ترجمه بدلی کول نو یو عالم پیر هغه ورته ویلي چې دا مطلب دی صحیح دی چې سړی په لار رواني او د مار ولید او د په گزار وکړو نو کله نه ختم شو د ثواب وشو خو د دې شعر معنا دا نه ده ډېر شیزونه د آیات کې به ته پیژنې او چې دا داسې دي خو لیکن مطلب به د خدای او د قرآن مطلب به دغه نه وي او دا به کوم ځای ګورم د قرآن کریم داسې سونو آیاتونه به ستا مخې له راځي چې ته به کلمتن معنا باندې پوهېږي چې د کلمې ته کلمې معنا دا ده لیکن سره د هغې نه به تا ته په زړه کې عجیبه عجیبه خبرې راشي عجیبه عجیبه دقې وجې نه اهل علم دا وایي چې قرآن شریف به د یوازې د عربیت د زده کولو په اکتفا باندې ګوره کار پې نه کېږي چې ما ته عربي یاده ده قاله معنا باندې زه پوهېږم مضارع او ماضي زه پېژنم يعذبو معنا ما ته یاده ده نو دې نه وروسته یو ترجمه کولو ته څه ضرورت دی دا خو هغه چاته ضرورت دی چې د کلي عوام وي نه ګوره دا خیال پړ کې رانهولي چېرې دا د دې خیال رانهولي نو دې قرآن کریم باندې وکړو او په دې باندې تاسو موضوع د دې تفسیر وګټله نو مونږه مدینه منوره کې د مدینې منورې کلي ته مونږ لاړو زمونږ ملګري هلته نو هلته هغه لایبرري هغه ځای له ورغلو چې کوم ځای کې تفسیر او د احادیثو پی ایچ ډي کېدله هغه ځای کې چې ما یو څو تفسیرونو باندې هلته نظر اچو بلکې دنیا غرایب پکې و داسې به دې څه لیدل چې به دې لیدلي دنیا کې نه داسې خبرې به دې په نظر د سترګو د لاندې په یو ځای رالې چې به دې په خیال کې هم نه وي کوشش دا وکړئ چې د ځمکې په سر چې څومره کتابونه دي نو ډېر تحقیق ستا د خدای په کتاب او په دې الله اجر ورکړي د الله په کتاب باندې تدبر کول د الله په کتاب کې مهارت حاصلول د خدای فرشتو سره بش الماهر بالقرآن قرآن چې څوک ماهر مع بررة الکرام د عزتمند فرشتو سره به خدای ژوند نصیب او دا خپل لیکل او همیشه د پاره یاد لرل مولا سنجان صاحب ویلي استاد خبره سړی ته زر یادای امتحان کې هم بعضی خبرې داسې استاد نه به تاسو واورئ تاسو به ویني نه کتاب کې حضرت شیخ بخاری باندې خپل د استاد تقریر غته ترمذی باندې به د خپل د طالبې زماني تقریر غته